ارجمند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب گورنر صاحب رئیس راغلي مشرانو السلام علیکم. چونکې نن د باجوړ کې څلور پنځه ورځو نه ډېر د پریشانۍ او د خفګان یو ماحول دی او د دې ځای په خفګان باندې ماته یقین دی چې ټول پاکستان هم خفه دی. داسې واقعات په دې وطن کې ختم شوي د بدقسمتۍ نه داسې واقعات بیا را پیدا شو. محترم مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب موږ ستاسو مشکور یو. تاسو ته د دې ټولې علاقې فاتحه هلته په اسلام آباد کې وزیر اعظم صاحب وکړې ده. تاسو موږ له راغلي وئ موږ ستاسو مشکور یو. دا کوم خلک چې تا ته مخامخ ناست دي په دې کې د دې علاقې مشران دي او هغه خلک نن راغلي دي چې د چاټ پرون خپل شهدا دفن کړي دي او نن الحمدلله تاسو ته راغلي دي. د دې حوصلې اوچتې دي خو خوږه مشره زموږ د حالاتو نه ته ډېره ښه خبرې زموږ د کومې سابقه قبایلي علاقې چې دي موږ په داسې حال کې پاتې شو چې دغسې اهتمام پاتې شو لکه څنګه چې د دې شهداو کونډې او اهتمام پاتې شو. څو ورځې مخکې دلته صوبایي ذمه داران راغلي وو. هغوی موږ ته ښکاره دا خبره وکړه چې زموږ سره هېڅ اختیار نشته. موږ هغې سره ډېر خفه هم شو چې موږ څه اختیار نه غواړو د چا نه چې ستا سره څومره اختیار دی څومره نه دی چې یو سړي سره د یو حکومت سره اختیار نه وي هغوی له بیا پکار وي چې هغه ځای ته نه ورځي. تاسو ته هم دا خواست دی مولانا صاحب چې زموږ د دې شهداو پوښتنه وفاقي حکومت هم ونه کړه قدر یې هغه راښکاره هم څوک نه شو. زموږ په زړونو باندې چا ملهم پټۍ ډېره ښودله. ستاسو مشکور یو په خپله راغلې ګورنر صاحب راغلو. زموږ هماغسې حالت شو چې موږ به څنګه ویلې لکه موږ نه هغه زړه قبایلي سیمه کې پاتې شو نه په دې نوي سیسټم کې راغلو. موږ دې ته ښه خوشحاله وو. موږ خوشحاله نه وو راباندې راتلو. موږ ویل کېدای شي په دې کې د عوامو خیر وي. هغه شی نه ونه شو. تاسو ته هم دا خواست دی چې زموږ بله ورځ مشرانو همدغه خبره کړې ده. زموږ درې خبرې وي چې اول دی د دې خلکو سره کوم چې دا قسم حملې کوي مذاکرات دې اوس وشي. که مذاکرات نه کېږي د دوی سره دې باقاعده جنګ وشي. جنګ هم نه شي کولی نو بیا دې موږ ته خپله علاقه په خپله حواله کړي. موږ ټول انشاءالله د دې خدمت کولی شو. همداسې نه که ډېره خپله یې کولی شو. ستاسو په توسط سره زموږ دا پیغام ورسوئ او موږ د دې شي نور جوګل یو چې دغسې په پټه په تیاره کې په غلا باندې په موږ باندې داسې حملې کېږي چې صاحب هغې نه ته خبرې ماشومان هم پکې مړه دي. داسې ماشومان پکې مړه دي چې دنیا یې لا لیدلې نه وه. داسې زلمي پکې مړه دي چې د ودونو یې 10 ورځې شوي دي. داسې علما پکې شهیدان شو چې هغوی نورو ته به یې کوم درس ورکاوه هغه مدرسې ویجاړې شوې. زمونږ دا خواست دی چې زمونږ د دې حال تپوس دې وشي. که تپوس یې ونه شي مشره موږ به خامخا د خپل ځان تپوس کوو. که هغه په هر شان وي موږ به خپل ځان تپوس کوو. خپل وطن داسې سرتورولی نه شو لکه څنګه چې ورته د خلکو اراده ده. یو طرف ته حکومتونه نشته دی بل طرف ته زمونږ څوک ذمه داري نه اخلي. نو مجبور یو چې موږ به یو داسې فورم جوړوو چې هغې کې دا ټولې خبرې به هم ډسکس کېږي او موږ به خپل واک اختیار په خپله اخلو. ستاسو د راتلو ستاسو د ناستې ډېر مشکور یو. الله قدر وکړه. الله دلته خدای په خوشحالۍ راوړه. نن را د پرم کې راغلي وو خدای بار په خوشحالۍ راوړه. ډېره